سلامونه قبول کړئ. زه اسدالرحمن ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم. زما تر څنګه ډاکټر طارق احمد چې تاسو یې پیژنئ، یورالوجي سپیشلیسټ دی او ستاسو سره شریک یم ډاکټر طارق احمد چې ریسنټلی د امریکا کې د ټولې دنیا په سطح باندې سیمینار ارینج شوی او ډاکټر صاحب په هغې کې پس پوزیشن اخیستی چې دا خبر د امریکي اخبار هم شیر کړی او په پاکستان کې څونه سوشل میډیا یا لوکل میډیاز دي، دا نه علاوه پاکستان میډیا او ټولو دغه خبر چې کوم دی نشر کړی دغه غټه کامیابي زموږ د پاکستان دپاره، زموږ د پښتنو دپاره او خاص کر زموږ د بنیاد دپاره د اعزاز او د فخر خبر ده. ډاکټر صاحب نه به په دې حوالې سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني او تاسو ته په دې غټه کامیابۍ باندې مبارکباد پیش کوو او دا خپله سټوري راسره شریک کړئ چې تاسو دا پوزیشن څنګه ترلاسه کړو او دغه سیمینار چې کوم دی دغه په څه حواله ارینج شوی. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر طارق دی. د بنیادي طور د ماشومانو د ګردو ډاکټر یم. کمې خبرې تاسو په کوم انداز سره وکړې، عام طور دا خبرې خو زموږ دپاره روټین خبرې دي او داسې ده چې تقریبا په هر کال کې زموږ یو انول کانفرنس وي، یوازې امریکا کې نه نورو ځایونو کې هم او په دې کې ټولې دنیا نه خلک راغلي، خپل مطالعې کوم چې هغوی څه ایکسپریمنټس کړي، داسې ایکسپریمنټس چې هغه په ایتیکل دغه کې دننه په دایره کې دننه او هغه مخکې نه یو کمیټۍ اپروو کړي، کمیټۍ ریجنل کمیټي د هر ځای چې په هغې کې څه مریض ته نقصان نه رسي او د هغې مطالعې په بنیاد باندې هر یو کس خپل تجربات چې په دې فورم کې شیر کړي او د دې شیر کول نه پس بیا د دې خپل یو رینکینګ جوړ شي، بس څوک په هغې کې لومړي ځل راشي، څوک دویم، څوک دریم. نو دا هم دغه شان یو دغه یو انول کانفرنس او په هغې کې زمونږ دغه خو داسې لومبی ځل نه و، د دې نه مخکې هم تللي وو، خو دا ځل لږ دغه شوه خبره لږ هایلایټ شوه. نه جی، دا خو زموږ لپاره د اعزاز خبره ده. اصل کې مونږ تاسو ته معلومه ده چې دغسې کامیابۍ هغه بیا مونږ له پکار دي چې هغه د داسې شخصیاتو بیا داد ورکړو، هغوی اپریشیټ کړو. نو ډاکټر صاحب په امریکا کې ستاسو دغه سیمینار نو تاسو څه فیل کول چې تاسو کله پریزنټیشن کوو؟ تاسو په دنیا کې په ډېرو ځایونو کې به کړی، خو په امریکا کې زما خیال دی ستاسو فسټ ټایم یا د دې نه علاوه په دې حوالې سره ستاسو پس سیمینار نو دی د دې نه مخکې هم زه ډېرې پیرې امریکې ته تللی یم او سیمینارز مې اټینډ کړي دي او یو ځل پکې زما د دې نه مخکې هم یو پیپر پریزنټیشن و. په دا ټایم چونکې دا د فرسټ پرایز واخیستو نو زما لپاره فیلینګ داسې و چې ډېر انسان دومره د یو لرې ځای ته لاړ شي او هلته ستا چې کوم مطالعه ده هغه اپریشیټ شي، خلکو دپاره آیډیل جوړ شي، نو یقینا چې سړی ډېر زیات خوشحالېږي. ودې مونږ چې په کوم پوزیشن باندې یو نو په دې کې ډېر خبرې داسې دي چې یا زه به تا ته یم د ډېرو خلکو پکې یو رول دی، یو کردار دی. که سټارټ نه سړی والی نو د والدینو زموږ سره ډېر محنت کړی دی او په کم وسایلو کې په موږ باندې سبقونه او دا ویلي دي په ښه ځایونو کې. بیا که موږ خپل استادانو ته وګورو نو د بنیاد نه چې کم استادان د سړي سرپرستي وکړي او رهنمایي وکړي نو هغه بیا د انسان دپاره وروسته په ټول ژوند کې یو مشکلې راه جوړ شي. لکه زما خپل هوګ استاد دی د وړکي علي عبدالرحمن استاد صاحب، هغه زما ډېر ګایډنس ماته راکړی دی او ډېر زما سرپرستي کړې ده، نو زه د هغه ډېر زیات مشکور یم. دغه شان بیا په هر یو درجه کې که هغه بیا ایف ایس سی ده او که میډل کالج دی که وروستې ټریننګ دی نو په هغې کې بیا د مختلفو استادانو فردن نوم اخیستل خو زما لپاره به ډېره ګرانه شي، خو د ټولو یو کردار دی پکې. او بیا الحمدلله سړی داسې سټیج ته ورسېد چې اوس زموږ خپل شاګردان دي، هغه زموږ سره ټریننګ کوي، سپیشلایزیشن کوي، د هغوی مینې ته سړی وګوري او د هغوی انټرسټ ته سړی وګوري نو سړی نور هم بوسټ کړي او سړي ته نور هم حوصله او دغه ورکړي. نه زموږ خو خپل سوسایټیز دي، که هغه زموږ د سپیشلیټي دي یا د ډاکټر فورم دي نو یا زموږ د هاسپټل کم منیجمنټ دي، نو د ټولو سره وقتاً په وقتاً مختلف چې کوم اچیومنټس کېږي هغه نن سبا تاسو په در واتساپ ګروپ دي، په هغې کې سړی هغه خپل اچیومنټس او دا څیزونه شیر کوي او ډېر ښه کمنټس او ډېر ښه اپریشیشن د هغې نه راځي. نو هغه چې هر څه که موږ چېرته یو سټډي وکړو یا زموږ داسې سرجري وکړو چې هغه یو یونیک وي یا د هغې ریزلټ ډېر ښه راشي نو نو ډاوټ چې هغه موږ شیر کړو د خپل کولیګ سره په خپل ګروپس کې، نو په هغې باندې ډېر ښه پازیټیو او ډېر ښه زموږ دا پیپر هم لکه د نورو په شان موږ شیر کړی و او خلکو زموږ ملګرو ډېر اپریشیټ کړی او دا ایفورټس چې زموږ
نو دې ته خلکو ډېر ښه کمنټس او ډېر ښه خبرې او ښه کنګریچولیشن او د ټولو طرفه دا راغلي. نه بالکل ډاکټر صاحب او تاسو خو دا نارمل ګڼئ، خو زموږ او د ټولو خلکو لپاره د اعزاز خبره وه چې په امریکا غونډه کې ښار کې او بیا زموږ د سیمې سره تعلق لرونکي دغسې ډاکټران او بیا هلته پریزنټیشن او بیا د هغوی میډیا یعنې د هغوی نیوز پیپر چې کوم دی هغه شایع کوي، دا لپاره زموږ لپاره د اعزاز خبره وه او بالکل غټه کامیابي وه. زما هو سپیشلیټي چې ده نو هغه د لویو په ګردو کې هم ده، خو خصوصا زه صرف او صرف د ماشومانو د ګردو څومره پریکټس چې دی هغه کوم په پیښور کې، او زما جاب چې دی زه یم هم اسسټنټ پروفیسر یم د ماشومانو د ګردو. زموږ په ټوله صوبه کې ډېر کم د ګردو د ماشومانو د ګردو ډاکټران دي، زه به یم چې یو یا دوه کسان یو مونږ په ټوله صوبه کې، او یو دوه سینټر دي، یو په کډنی سینټر کې دی، هلته کې د ماشومانو وارډ اسټبلش دی، او یو په شرپا هسپتال کې، نور نشته. او الحمدلله زمونږ څومره کیچمنټ ایریا چې دی نو هغه ټول کې پی کې افغانستان او څومره چې هم ناردرن پنجاب دی د هغې نه مونږ ته مریضان راځي، او چې څومره هم په لیټسټ انداز سره څومره اکوپمنټس دي یا څومره اپریشنونه دي په کم جدید طریقې سره چې په کم امریکا کې کېږي، هر ځای کې چې کېږي، نو هغه الحمدلله زموږ سره په کې پی کې کېږي. نو د ماشومانو چې سم مرضونه دي که هغه بدن ته وروستې راغلي د پیدایش نه او که هغه په بدن کې د پیدایش نه مخکې دي، نو د هر یو خبرې الحمدلله حل دی زموږ سره. او اوسه پورې مونږ په زرګاو اپریشنونه کړي دي، الحمدلله ښه کامیاب دي. او اوس هم زمونږ مریضان چې تاسو وګورئ نو ویټینګ لیسټ زمونږ 2027-28 پورې را روان دی، دومره رش دی ماشاءالله. زما ټول ینګسټر ته دا پیغام دی چې هغوی دي چې سم کوي نو په میرټ دې کوي، په میرټ دې مخکې راځي او فل ډیډیکیشن دا غواړي، دا پروفیشن چې دی دا مینه غواړي، دې ته چې ته مینه ورکړي، ټایم ورکړي، نو بالکل دا خپل ثمرات چې دی نو هغه ښیي. او که نه دا هسې جست تاسو فار ګرانټډ واخیستو او هسې یو پیشه هم جوړه کړه چې دا بس صرف زما یو جاب دی هغه پوره کومه، نو بالکل بیا د دې ثمرات نه وي. که موږ څه اچیومنټ اخیستی موږ دې ته ټایم ورکړی دی، خپل فیملي زموږ قربان کړي دي، ورځ او شپه هم ورته ورکړي، نو الحمدلله د هغې ثمرات چې دی هغه موږ ته په هر یو شکل کې ډېر په پازیټیو انداز سره موږ ته راغلي دي. او زما خو بیسیکلی جاب په پېښور کې دی، هیبر ټیچنګ هاسپټل کې، هم مارننګ کې کار کوم، هم ایوننګ کې کوم، هلته بي بي کوم، او 15 ورځې هلته یم، 2 ورځې بیا بونیر ته راځم. دا صرف د خپلو خلکو ته دوی ته فری سروسز ورکوم، فری سرجریز کوم. زما علاقه ده نو دا پرېښودی نه شم، اگر چې دا زما ډېره توانایي ضایع کوي او ډېر زیات مې ستړی کړي چې زه دلته راشم کار وکړم او بیا لاړ شم. خو د هغې باوجود لکه دا ځای ما پرېښی نه دی او نه د پرېښودو مې څه اراده شته. او دومره څومره چې د دې ناردرن ایریا کوم خلک دي د لرې لرې ځایونو که د سوات دي، شنګله، باجوړ او دیر، نو هغه ما ته دلته بونیر ته راځي چې هغوی ته کنوینینټ وي، چاته نه وي نو هغوی بیا پېښور ته راځي. ډېره مهرباني. دا تاسو ډاکټر صاحب ښکلې ښکلې خبرې واورېدې، زه ستاسو سره خبره وکړم. ډاکټر صاحب له الله تعالی ډېر صلاحیتونه ورکړي دي چې الله تعالی ته ډېر کار اخلي. دغه زموږ د خاورې سره تعلق لرونکي چې د بونیر د سیمې سره تعلق لري، دغه اچیومنټ هم تاسو ته ووي او په دغې طریقه باندې کار کوي. یقینا زموږ د خاوره چې کومه ډېره سرخیزه ده، دلته هر څه موجود دي، خو بس دلته دوی ته صرف بهترین د بلې نه سرپرستي یعنې مختلف ایشوز چې کوم دي د هغې د حل کولو دپاره زموږ دپاره ښه لیډرشپ پکار دی. او ستاسو سره یو خبره شریکم د علامه اقبال شعر دی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بلی زرخیز سے ساقي. دا ځمکه ډېره زرخیزه ده، ستاسو نه په دې اشعارو باندې اجازت غواړم. لوی الله په امان.